په عمران خان باندې د 302 کیس الزام واپسی عمران خان کم ایکشن واغستو نو تاسو به حیران شئ. رانا ثناء الله اخره کې په خپله هم مجبوره شو چې وی ویل چیرې الیکشن واحد د دې حل دی چې په ملک کې کم حالات روان دي. شاه محمود قریشي د جیل نه رها شو او د جیل مخې ته کارکنانو ته کومې خبرې وکړې نو ټوټل ډیټیل در سره شریک کوم د پرونۍ ورځې اپډیټ خو ویډیو به د ملګرو سره شیر کوئ او کمنټس کې به موږ سره خپله رایه لازمي شریک کوئ. رانا ثناء الله له راځو ملګرو د سیټ کې تاسو ته ښکاري چې پر وقت الیکشن نہ ہوئے तो 6 माह में मुल्क की मईशत मज़ीद ख़राब हो जाएगी. पंजाब में नवाज शरीफ का वोट बैंक है जो किसी और को नहीं जाएगा. राना सनाउल्लाह वही कि पशपगो म्याश्तों के चरे इलेक्शन वो न शो न द मुल्क हालात बड़े ज़्यादा ख़राब शी. द अफसोस मुकाम खुदा दे मलगरू چې دلته عمران خان ورته هم دغه چغې وهي چیرې دا کم حالات دي په دې ملک کې کومه مهنګایي ده کومه بېروزګاري ده نو د دې واحد حل دی الیکشن. خو دلته وګورئ ملګرو نو دوی د الیکشن نه تښتي وجه څه ده چې دوی د الیکشن نه تښتي هغه سره تاسو په کمنټس کې شریک کړئ. د نواز شریف حوالې سره ویل چې په پنجاب کې د نواز شریف خپل اوټ دی هغه هیڅ چاله هم نشي تللی. شاه محمود قریشي د جیل نه رها شو او د جیل مخې ته پی ټی آئی چې کوم کارکنان دي نو هغوی ته څه ویلي دي پی ټی آئی کارکنان کو کہنا چاہتا ہوں انصاف کا جھنڈا آج بھی میرے ہاتھ میں ہے. چې څومره هم د پی ټی آئی ورکران دي نو هغوی ته ویم چې د تحریک انصاف چې کومه جنډه ده نو هغه اوس هم زما په لاس کې ده او دا یې ورته ویلي دي چې خفه کېږئ مو تیارې نه بعد رڼا لازمي راځي. شاه محمود قریشي صحافیانو تپوسونه شروع کړل خو هغه ورته وویله چې دې وخت کې زه هېڅ ته جوړ نیم زه ډایرکټ د عمران خان سره میلاویږم. نن غالبا چې د عمران خان او د شاه محمود قریشي ملاقات دی په هغه ملاقات کې څه کېږي اب ستاسو سره بیا شریک کوو چې کله اپډیټ راشي. خو شاه محمود قریشي آزاد شو دا هغه شاه محمود قریشي دی چې فواد چودھری د حوالې سره ویلي چیرې د شاه محمود قریشي سره زما ملاقات وشو هغه یو کانفرنس له راغلی تاسو ته ما ویلي چې څه ډېر غټ سوچونه د ځان سره دغه کانفرنس ته راوړي خو افسوس دا دی چې هغه په هغه خپل میشن کې کامیاب نه شو. یو څو ورځې کېږي چې فواد چودھری بیا ورک شوی دی. نن هم شاه محمود قریشي دغه خبره وکړه چې د تحریک انصاف چې کومه جنډه ده نو هغه زما سره په لاس کې را سره ده. د شاه محمود قریشي رهایه به ډېر خلک حیران کړي هم دي ځکه ملګرو چې کم د پی ټی آئی کسان دي کم ایم این اے دي ایم پی اے دي نو هغوی چې د جیل نه رها شي یا خو کانفرنس کوي چې کانفرنس نه کوي ملګرو نو واپس گاډي ته خیږي او واپس جیل ته ځي. خو د شاه محمود قریشي رهایي په داسې انداز باندې وشوه اوس ګورو چې مخکې پلانینګ څه دی او مخکې څه کیږي. اوس راځو ملګرو چې کوم اهم خبر دی پرون چې کم کس وفات شوی و د سیٹ کې تاسو ته ښکاري کوئٹہ فائرنگ سے سپریم کورٹ کا وکیل قتل ایڈوکیٹ عبدالرزاق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی کے پیٹیشنز تھے. کم وکیل چې ملګرو پرون ویشتلی شوی دی ویلی کېږي دا چې دوه چې کم نامعلوم کسانو نو هغوی راغله او په دغه ګاډي باندې فایرنګ وکړو او دغه وکیل یې ویشتو. دا وکیل څوک و ملګرو د عمران خان خلاف څه کاغذونه جمع کړي او یو کیس یې لړاوه د عمران خان خلاف. دلته ملګرو چې کله دغه وکیل ایشتلی شو او دغه وفات شو نو اچانک پسې د عطا تاړل چې کوم دی د نون لیگ کم کس دی تاسو بیا ډېر زیات ښه پېژنئ د هغه کانفرنس وشو او هغه کانفرنس کې عطا تاړن څه وویل ملګرو د سیټ کې تاسو ته ښکاري عطا تاړن نے سپریم کورٹ کے وکیل کے قتل کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دے دیا. ډایرکټ په عمران خان باندې دغه د 302 چې کوم کیس دی نو د هغې الزام مې پرې ولګو خو عمران خان هم باقي غلی نه کینی هغه هم په دې باندې ډېر عجیبه ریاکشن ښکاره کړی دی. څومره چې هم وزیران دي نو په هغوی باندې باقاعده د اف آی آر خبره وکړه چیرې زه په لاهور کې موجود یم کیس چې کوم دی هغه په کویټه کې کیږي او په ما باندې عطا تاړل چې په ما اف آی آر هم لا نه دی شوی چې کوم کیس وشو وکیل ویشتلی شو نو په ما لا اف آی آر هم نه دی شوی او د هغې باوجود هم عطا تاړن په ما باندې ډایرکټ د 302 الزام لګی. بله دا خبر وکړه چې زما سره موبایل موجود دی لاهور چې زمان پارک کې کم زما کور دی نو زه په هغې کې ناست یم قتل چې کوم دی یا چې کوم کس وفات شو نو هغه په کویټه کې وشو نو څنګه یو سړی په ما باندې د 302 کیس الزام لګی. بلې دا خبره وکړه چیرې زه خو عدالت ته هم
ټیم په ټیم باندې پیش کېږم زما موبایل دی واغستلی شي زما غونډ انویسټیګیشن وکړی شي زما موبایل دی وګوري چیرې زه د چا سره په رابطه کېم دا خو د 302 کیس دی که چېرې ما د پاکستان خلاف یو لفظ هم استعمال کړی یا ما د انتشار خبره په موبایل هم کړي نو زه ذموار یم خو اتاتاڼ پته نه لګي چې دغه کانفرنس په څه وجه وکړو او داسې قسم الفاظ یې د عمران خان خلاف استعمال کړل چې ډایرکټ په عمران خان باندې د قتل الزام ولګو د 302 چې دا عمران خان کړی دی نو کم از کم د عمران خان صاحب خبره چې اول په یو انسان باندې اف آی آر کول دي چېرې دا 302 کیس د وکړو نو که د هغې نه بعد یو سړی په سړي باندې الزام ولګوي یا داسې قسم خبرې مخې ته راوړي نو زه بیا هم څه ځای نیسي نامعلوم چې کوم کسان دي دوه یادېږي چېرې دوه کسان په موټرسایکل راغله او دغه وکیل یې ویشتو ډېر د افسوس مقام هدام دی ملګرو که دا هر چا دا کس ویشتی وي که چېرې د سیاست د وجې دغه کس ویشتلی شوی وي نو څومره د افسوس مقام دی چې د سیاست مخکې بوتلو د وجې مونږ یو کس اولو د ده به بچي د ده به ښځی د ده به کور وي د ده به مور او پلار وي د ده به خاندان وي څومره غوغا به په هغه خاندان باندې تېره شوي وي نو که دا چېرته په یو پلیننګ باندې شوی وي نو عمران خان هم دا خبره وکړه چې زه به دا چې کوم کسان دي نامعلوم نو دا به زه مخې ته راولم خو اتاتاڼه چې کوم کردار ادا کړی دی نو زه به د ده خلاف د ایکشن اخلم او زه به نوټس ورکوم چې په ما باندې یو سړی څنګه دا الزام لګوي چې زه په زمان پارک کې موجود یم زما موبایل موجود دی هر څه موجود دي زه عدالت ته ځم هلته باقاعده پیشي کوم د هغې باوجود هم یو سړی په ما باندې الزام لګوي چیرې د دا 302 کیس وکړو هغه ملګرو د پرونۍ ورځې چې کوم اپډیټ د ملګري ګیله کوي وایي نوید بھائی اپډیټ را سره ډېر لیټ شریک کړي نو نن مې کوشش وکړو چې تاسو سره دغه یو څو اهم خبرونه مخې ته کېږدم خو ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري د دغې اپډیټو نه خبر شي اتاتاڼ د دغې کانفرنس حوالې سره تاسو وایي خپله قیمتي رایه را سره په کمنټس کې شریک کړئ چېرته هم دی الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې یو اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي د لوی الله په امان